نن به دا مسله ذکر کیږي چې کم انسان هغه قرباني کوي نو د هغې دپاره کم اعمال دا ضروري دي. نو په هغې کې یوه مسله دا ده چې کم انسان قرباني کوي نو دې دپاره دا پکار دی چې دا د کله چې ذوالحجه شروع شي د ذوالحجې میاشت د اولني تاریخ نه واله تر د قربانۍ کولو پورې دا به خپل ویښتان نه کټ کوي، خپل ویښتان به نه کټ کوي. که د دې نه مخکې خپل ویښتان کټ کوي، نوکونه کټ کوي نو کټ کولی شي، خو چې کله نهمه کله اوله ذوالحجه شروع شي نو د هغې نه پس به دا خپل نوکان وغیره نه کټ کوي. او دا عمل د دې انسان دپاره مستحب دی. معنی دا چې په دې باندې الله جل جلاله د انسان له ثواب ورکوي. او دا د احادیثو نه ثابته خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. چې کله د ذوالحجې اولنۍ عشره را داخله شي او په تاسو کې یو کس د قربانۍ اراده لري نو تر څو پورې چې د قربانۍ څاروی نه یې ذبح کړی تر هغې وخته پورې دا د خپل ویښتان وغیره دا نه کټ کوي. دغه شانته یو بل حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی د ام سلمې رضی الله تعالی عنها نه روایت دی. هغه فرمای قال نبی علیه السلام فرمایله اذا دخل العشر وعنده اضحیه، چې کله هغه اولنۍ عشره را داخله شي د ذوالحجې او څوک تاسو کې چې کوم دی هغه اراده کوي د قربانۍ یرید ان یضحی فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، دا خپل اخته هم ناخلي خپل نوکان به هم نه کټ کوي. دغه شانته بل روایت دی اذا رأیتم هلال ذی الحجه، چې کله تاسو د ذوالحجې میاشت راووینئ نبی علیه السلام فرمایي و اراد احدکم، یو کس په تاسو کې دا اراده کړی چې زه به قرباني کوم نو دې له پکار دی چې فلیمسک عن شعره واظفاره، دا د خپل نوکان او دغه چې کوم دی دا نه کټ کوي. اوس دا ولې منع راغلی ده؟ وجه څه ده؟ نو د دې ډېر حکمتونه راغلي. یو حکمت یې دا دی چې کله څوک قرباني کوي نو دې له پکار دی چې نوکان وغیره نه کټ کوي، ځکه چې الله جل جلاله په حاجیانو باندې کم خلک چې حج کوي په هغې باندې ویښتان کټ کول، نوکان کټ کول دا منع کړي. نو چې دا انسان خپل نوکان او ویښتان کټ نه کړي نو د دې مشابهت به راشي د حاجیانو سره. نو چې الله په حاجیانو باندې کم رحمتونه نازلوي نو الله به هغه رحمتونه په څه کې په دې باندې هم نازلوي. او بله خبره دا ده چې په دې جسم باندې چې څومره ویښته دا د الله د رحمت نه فایده حاصلوي. نو چې په دغه لسو ورځو کې دا پرېښودلی شي نو د انسان د بدن چې څومره ویښته دي دا ټول به د الله د دغه رحمتونو نه څه شي مستفید او برکتي شي. نو دې وجې نه زما عزتمندو پکار ده چې په دې باندې سړی عمل وکړي